سوات کلام کې په واورو د کبډي خوندونه او مقابلې ترسره شوې دي. لوبغاړي او مقابلې تابع کوونکي وایي که چېرې حکومت دوی سره مرسته وکړي د کبډي مقابلې د صوبې په کچه هم کولی شي. مشرق ټي وي خبرلیال نیاز احمد خان رپورټ. د سوات په کالام کې په منفي 5 یخ کې د کبډۍ 2 ورځنۍ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې د سیمې شپږ ټیمانو برخه اخیستې وه او په یخه واوره کې په یو بل ښه حملې وکړې. د کبډۍ شوقیانو لوبغاړو ته هم په زړه پورې داد ورکړو. فاینل مقابلو کې مټلتان ټایګر په شمال مارخور ته ماتې ورکړو او ټورنمنټ یې په خپل نوم کړ. ټول داسې یو چې په دې ورځو کې زموږ څه کاروبار نه کاروبارونه زموږ بند دي، نو موږ دا گیم کو په دې ورځو کې بیا موږ ډېر زیات خوشحالي کوو چې زموږ د دغه ورځې زموږ د انجوای هم شي موږ دپاره او زموږ گیم هم پکې ښه ښکلی وشي. د دې نه علاوه نور علاقو هم زموږ سره رابطې ډېرې زیاتې شوي وې، خو زموږ سره هغه فیسلټیز دومره نه وو چې یاره موږ هغه افورټس کولی شو. د 400 یو ټیمو هغوی هم رابطه کړې وه، دغه شان د پېښور نه هم د ډاکټرانو یو ټیم و. د کبډۍ لوبو ته د سیمې MP هم ورغلی و چې ګټونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. دوی وایي چې د زلمو دغه لوبو حوصله افزایي لپاره به حکومت مرستې کوي. څه کالې په حکومتي سطح باندې ته دوی امداد کړی دی. زما یوت ضلعي افسر دلته کې موجود دی، هغه ته دوی امداد کوي او موږ داسې قسمه آیډیاز اپریشیټ کوو. د دې ځوانانو دا ټیلنټ چې کوم دی دا موږ ضایع کول نه غواړو. انشاءالله تعالی پر روان وخت کې روان کال کې زمونږ پروګرام دار چې ته دې پراپر یو پلانینګ سره مونږ دا ارګنایز کو. د کبډۍ مقابلې کوونکي وایي چې دوی هڅه کوي دغه مقابلې په صوبایي او قومي کچ وکړي، ځکه چې په ټوله صوبه کې د کبډۍ مینوال ډېر زیات دي، خو دوی سره د مقابلو تابع کولو وسیلې نشته. د کالام په دغه یخنۍ کې په واورو د کبډۍ خوندورې لوبې سرته ورسېدې. متازمین وایي چې راتلونکي کال کې به هم دغه لوبو تابع کولی شي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، کالام، سوات. وزیر اعظم